نن زما د ویډیو د هغه میندو دپاره ده چې په معمولي خبرو باندې هغوی خپلو بچو ته خیرې کوي، خپلو بچو ته بددعا کوي. حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب په خپل یو کتاب کې یو ډېر عجیبه واقعه ذکر کړې ده چې یو ماشوم و هغه جړله، نو مور له چې دی غوسه راغلل او په غوسه کې هغه خپل زوی ته خیرې وکړه چې خدای دې مړ کړه. نو بیا وخت تیرېدو تر دې چې هغه ماشوم ځوانۍ ته ورسېدو او داسې یو وخت ته ورسېدو چې په دغه ټیم کې مور ته د دغه بچي ډېر زیات ضرورت و، چونکې هغه میوه چې دی هغه اوس پخه شوې وه او د هغې میوې نه د مور ته چې دی اوس فایده رسېدل. نو الله تعالی په دغه ځوانۍ کې او په دغه شباب کې په دغه نوجوان باندې چې دی نو مرګ راوسته او مړ شو. نو بیا دا مور دې جړله چې الله زمانه په دې ځوانۍ کې زما دا زوی واغېستلو، نو ډېره زیاته خفه وه او ډېر زیات به یې جړل. بیا ورته وویلی شو چې دا خو هغه خیرې وې چې تا د خپل زوی ته په ورکوټوالي باندې کله چې دې ماشوم او تا ورته خیرې کړې وې چې خدای دې مړ کړه او هغه خیرې ستا قبولې شوې وې او الله تعالی د نه دا خپل زوی د ځوانۍ او د شباب په وخت کې واغېستلو. نن تو مه خفه کېږه، دا ستا د خیرو د لاسه چې دی هغه مړ شوی دی. په کار خدا و چې تا د خپل زوی ته دعا کړې وي او د قسمت او د کامیاب شوی وي، خو نن ستا د زوی ستا د خیرو د لاسه چې نن د دې دنیا نه لاړې. لهذا زمونږ چې کم موریانې دي، کمې میندې دي، په دې کې احتیاط کوئ چې خپلو بچو ته په معمولي خبرو باندې خیرې مه کوئ، بددعا ورته مه کوئ. هسې نه چې هغه وخت د قبولیتي او هغه ستاسو هغه خیرې او ستا بددعا قبول شي، نو بیا به مونږ ارمان کوو، افسوس به کوو، خو لیکن بیا به پکې څه نه کېږي. ټیک ده، انسان خفه شي، بچي کله ناکله داسې میندې خفه کړي چې میندې هم مجبوره شي چې هغوی د مجبورۍ د لاسه چې دی خیرې وکړي، د مجبورۍ د لاسه بددعا وکړي. خو لیکن په دغه ټیم کې ډېر د حکمت نه کار اخیستل پکار وي. هسې خپلو بچو ته غوسه کېدل، هغوی ته څه لږ سزا ورکول، خو لیکن هغوی ته خیرې کول، هغوی ته بددعا کول، هسې نه چې دا بیا زموږ د خفګان سبب وګرځي. د دې نه احتیاط پکار دی.